أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. دا د خدای پاک قانون دی چې کوم انسان هم د دنیا ته راغلی دی هغه به یو وخت تیری او دغه دنیا نه به رخصتیږي خو خوشقسمته وي هغه خلک چې د چا صرف نیک یادونه وي چې چا صرف نیک یادونه وي او نافع الناس وي او دین په دنیا باندې د مقدم کولو عملی نمونه وي د خدای او د هغه د رسول په حکمونو باندې عمل کوششونه کوونکي وي او د حضرت مسیح موعود علیه السلام د بیعت حق پوره کولو کوشش کوونکي وي او د خلافت احمدیه سره حقیقي وفا لرونکي وي او د بندګانو د حقونو د پوره کولو تر خپله وسه کوشش کوونکي وي او د خدای د رضا د ترلاسه کولو هر وخت کوششونه کوي او چې چا لپاره د هر چا د خولې نه صرف د ستاینې کلمې روزي او داسې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د ارشاد مطابق پاغي باندې جنت واجب شي حضور فرمایي چې دا وخت زه به د یو داسې وجود ذکر کوم چې خپل ژوند د خدای پاک د رضا د مطابق تیرولو کوشش کړی دی دا ذکر دی د مکرمه امت القدوس صاحبې چې د حضرت ډاکټر میر محمد اسماعیل صاحب لور او د صاحبزاده مرزا وسیم محمد صاحب مرحوم اهلیه وا د حضرت مسلم موعود رضی الله تعالی عنہ انګور وا دی اوسېده خو په قادیان کې خو په تیر ورځو کې ربوی ته راغلي خپل لونو لا سموده شو نو په ربوی کې دوی د 90 کالو په عمر کې وفات شوی دی ان لله و انا الیه راجعون د خدای پاک په فضل د یک بټنو دی موسیو حضور فرمایي د دې د ژوند زنو حالت ذکر وکم د کال 1951 په جلسه سالانه کې د افتتاح په موقع د جلسه سالانه د افتتاح په موقع حضرت خلیفۃ المسیح ثانی د حضرت مرزا وسیم محمد صاحب سره د دې نکاح تړلې وو دا فرمایلی وو چې زنو حالات په وجه د جلسې د افتتاح نه مخکې به د دوه نکاحونو اعلان کول غواړم یو خو د دوی وو او بل د حضرت خلیفۃ المسیح ثانی د لور وو او دی چې زه به صرف دوه نکاحونه کوم ځکه چې کوم ما مخکې اعلان کړی وي نو بیا به د نورو ډېرو نکاحونو درخواست راغلی وي نو بهرحال دا چې کوم د جلسې ماحول به دی کې بیا د تقریر وخت ټول ختم شي که زیات شمیر وي د نکاحونو نو بهرحال په دغه جلسه هغوی دا دوه نکاحونه تړلي وو
او د هغوی له طرفه وکیل د هغوی د تره زوی سید داود احمد صاحب مقرر شوي وو. او حضرت خلیفة المسیح ثانی په دغه نکاح کې دا هم فرمایلی وو چې په عام طور زه د خپلو لوڼو نکاح واقفین زندگی سره کوم. خپلې لوڼه زه واقفین زندگی ته ودوم. د پیر معین الدین صاحب سره د احمد النصیر صاحب نکاح شوی وو. او چې کله د دې واده وشو نو د ډاکټر میر محمد اسماعیل صاحب رضی الله تعالی عنہ د بیگم صاحب په درخواست حضرت خلیفة المسیح ثانی د رخصتۍ په وخت د جنیا والا له طرفه شریک شوي وو. د خپل د زوی له طرفه نو شامل شوي جنج نه راوړی بلکې د جنیا والا له طرفه شامل شوي وو. خدای پاک دی له 3 لوڼه او یو زوی ورکړی وو. یوه لور د دې امت العلیم صاحبه د لجنه پاکستان صدر دی. د منصور احمد خان صاحب د وکیل اعلی طریق جدید هغوی اهلیه دي. دو لوڼه دي د دې. یو د کیپټن مجید صاحب اهلیه ده. امت الکریم صاحبه عبدالرؤف صاحبه د ډاکټر ابراهیم منیب اهلیه ده او د امت الکریم صاحبه د ماجد خان صاحب اهلیه ده. مرزا کلیم احمد صاحب د دوی زوی دی په امریکې کې اوسیږي. حضرت مسلم موعود رضی الله تعالی عنہ په یو موقع هغوی ته فرمایلی وو مرزا وسیم احمد صاحب ته چې کله هغوی د واده په سلسله کې راغلی وو او واده ته یو څو ورځې تېرې وې او هغوی تیاری کولو خپله اهلیه د ځان سره د بوتلو کاغذونه تیارول. نو لکه څنګه چې د پاکستان او د هندوستان په تعلقاتو کې د شیب و فراز راځي نو په هغه ورځو کې څه ناچاکي راغلی وه. نو حضرت مسلمو دوی ته ویلي وو چې د اهلیې کاغذونه خو به دې جوړېږي خو ته دا پرېږده او واپس په فوري طور قادیان ته لاړ شه ځکه چې د حضرت مسیح موعود علیه السلام د خاندان د یو فرد هلته موجودګي پکار ده چې وي او په فوري طور سیټ بوکینګ وکړه او که جهاز کې سیټ نه ملاویږي نو بیا هم په فوري طور ستا تک ضروري دي. نو که چارټرډ جهاز کول پیښ شي نو دا به هم کوې. نو هغوی ورته فرمایلي چې که ته هلته نه وې خپله نمونه دې وړاندې نه کړه او قرباني دې ونه کړه بیا به خلک څنګه قرباني کوي. نو که یو خوا دا قرباني د حضرت مرزا وسیم احمد صاحب وه نو بل خوا د صاحبزادي احمد القدوس صاحب هم دا قرباني وه ځکه چې خبر ورته هېڅ نه و چې دا کاغذونه به کله مکملیږي او حالات چې خراب دي نو دا چېرته نور خراب نه شي. خو د وخته خلیفه حکم و نو ځکه ډېر پرونه تندوي هغې خپل خاوند رخصت کړی و او دین په دنیا باندې مقدم کړی و. ډاکټر حشمت الله صاحب وی چې کله حضرت مسلم موعود میاں وسیم احمد صاحب رخصتولو لپاره ایرپورټ ته راغلي وو نو هغوی وی ډاکټر حشمت الله صاحب چې تر څو چې جهاز د نظر نه غایب شوی نه و حضرت المسیح ثانی په ایرپورټ باندې ولاړو مسلسل هغوی کته جهاز ته او دعاګانې کولې. چې کله د مرزا وسیم احمد صاحب د اهلیې یعنې د دې صاحبزادي عبدالقدوس صاحب کاغذونه مکمل شو د کال نه پسته د واده نه کال پسته نو زه قادیان ته چې تلم نو حضرت مسلم موعود په خاص طور ماته دا ویلي وو چې د مناصر په کور کې به اوسېږي چېرته چې حضرت مسیح موعود علیه الصلاة والسلام په کثرت د هغوی قدمونو هلته پرېوتې دي او د دې په صحن کې حضور درس هم ورکړی و حضرت مسیح موعود علیه السلام. صاحبزادي عبدالقدوس صاحب قادیان ته چې هغوی لاړه نو د جومات ښځې راغونډولو کې د هغوی منظمولو کې هغوی سره همدردۍ کولو کې ډېر لوی کردار لوبولی دی. د درویشانو چې بال بچو د هغې په وجه
د دې په وجه به د هغه ځای چې کومې ښځې وه هغې ته به ډېره تسلي وه بې شمېره خطونه حضور فرمایي دې باره کې راغلي دي د هغه ځای د هلته د درویشانو د ښځو او د لوڼو باره کې حضرت خلیفة المسیح رابع چې لندن ته ورسېده نو هغې نه پسې چې کومه لومبۍ خطبه هغوی ورکړې وه په 4 مۍ په کال 1984 نو د دنیا احمدیانو ته هغوی د حضرت مسیح موعود علیه السلام په الفاظ کې من انصاري الله ویلي ورته او د اسلام د خورولو لپاره یو لوی پروګرام اعلان هغوی کړی دا فرمایلی وو چې دغه اغراضو د پوره کولو لپاره د یو ډېر لوی کمپلیکس ضرورت دی 2 نوي مرکزونه په یورپ کې د جوړولو پروګرام دی یو په انګلستان کې یو په جرمني کې دې لپاره به خدای پاک پیسې په خپل فضل مهیا کوي او خلکو ته تحریک کړو چې په دې کې شامل شي نو د قادیان لجنه یو ځل بیا ډېر په جوش په دې باندې لبیک ویلی وو او صاحبزادي عبدالقدوس صاحبه چې د لجنه د هندوستان د لجنه صدره به په خپل رپورټ کې هغوی لیکلي وو چې د خدای پاک په فضل د هندوستان لجنه مایله د حضور په آواز باندې لبیک ویلی دی او په دغه تحریک کې ډېره برخه اخیستې ده او کالي او نقد پیسې چې چا سره چې څه وو هغه یې وړاندې کړي دي په خپلو دوی هم خپل ټول کالي په دې کې وړاندې کړی وو د لجنه د هندوستان د لجنه له طرفه د قادیان له طرفه ټولو کې مخکې د قادیان د لجنه وعدې د حضرت خلیفة المسیح رابع په خدمت کې لګلې شوې وې په دې حضرت خلیفة المسیح رابع په 10 اګست کال 1984 خطبه ورکړې وه د جمعې نو د قادیان د لجنه ذکر فرمایلی وو فرمایلی چې د قادیان د لجنه باره کې چې ماته یو ریپورټ ملاو شوی دی او د دې ماته انتظار و ځکه چې کله د تحریک جدید د قربانو آغاز شوی وو نو د قادیان چې کوم ښځې وې هغې ته د غیر معمولي قربانۍ مظاهرې توفیق ملاو شوی وو اوس خو دلته ډېرې کمې ښځې پاتې شوي دي خو بیا ماته انتظار و چې د دې باره کې د ماته خبره ملاو شي ځکه چې د دوی دا حق و چې هغې دی د قربانۍ په میدان کې دې وړاندې وي او د قادیان نامه دې په دې زمانې په څنګه چې په هغه زمانې کې دوی اوچت کړی و د قادیان نوم نو هغه دې بیا یو ځل اوچت کړي نو الحمدلله چې د هغې ځینې رپورټ راغلی دی د هندوستان لجنه مایله صدره دا اطلاع راکوي چې د قادیان لجنه او ناصرات د نوې مراکز لپاره چې کومې وعدې دي نو د حضور په خدمت کې 14 جولای د هغې لیکلي او د حضور خطبو دلته یو ناقلاري په ښځو کې پیدا کړې ده او اکثره د خدای پاک په فضل چې هغې سره څه وو نو هغه یې وړاندې کړي دي خو لا تنده سړه شوې نه ده او دومره سخته د هغې ناقلاري ده چې که نور هم ورسره صحیح نو د خدای پاک چې کوم کارونه د هغې لپاره دی هغه به نور هم وایي چې وړاندې کړو دا خط صاحبزادي عبدالقدوس صاحبې خط و چې خلیفة المسیح رابع ته لیکلی و کال 1991 کې چې کله حضرت خلیفة المسیح رابع هندوستان ته تشریف وړی و قادیان ته نو هغې فرمایلي و چې د خدای پاک په فضل د هندوستان د لجنه باره کې خو زه څه نشم ویلی خو د قادیان لجنه باره کې زه دا ویلی شم چې د مال په قربانۍ کې دوی بېمثله نمونې ښودلي دي د قادیان جومات یو ډېر غریب جومات دی خو ما همیشه دلته دا لیدلی دي چې کله هم چې څه تحریک وشي نو د دې ځای چې کومې ښځې او ماشومانې دي هغه دومره په ولوله او په جوش پکې برخه اخلي چې ځینې وخت زما دا زړه کېږي چې دوی منې کړمه چې بس کوئ تاسو دومره توان نه لرئ او واقعیتا خوشحالۍ سره ماته د دې فکر هم شي خو بیا زه سوچ کوم چې چا له خاطره دوی قربانۍ کړي دي نو هغه خبر دی چې څنګه به نور هم دوی له وربخي هماغه خدای به په خپل فضل د دې مستقبل به د دین او د دنیا د دولتونو نه ډک کړي بیا په یو موقع لیکلي دي فرمایي چې په یو موقع چې کله ما د مراکز لپاره تحریک کړی و نو د احمدیانو ماشومانو چې کوم وړې خزانې جوړې کړې هغه د هغوی ماتې کې او یو څو پیسې چې کومې هغوی جمع کړې وې بچ کړې وې هغه د دین له خاطره وړاندې کړې بیا فرمایي چې زموږ رب څومره محسن دی څومره عظیم الشان دی ځینې وخت بغیر د مینې او د ولولې ککرونو هم دغه په قدمونو کې واچولی شي نو هغه رد کړي پخپه هم نه لرې کوي چې هېڅ حیثیت یې نشته خو یو مخلص او یو غریب چې په مینه او په محبت خپل ټول
جمع کړی مال ورته وړاندې کړي نو هغه ورته ورمخکې شو په مینه هغه قبول کړي لکه څنګه چې تاسو خپل د مینه کوونکو د محبوبانو توفیق اخلي هغه خپلوي نو د خدای پاک د خپلولو سبیل رنګ وي او زه خبر یم او یقین لرم چې په دغه معنو کې به خدای پاک ضرور دا چې کوم لګي پیسې دا به ضرور خپل کړي وي دې لجنه ته چې کوم خطاب وو الته فرمایلی وو جلسې باندې د دې دا یو اقتباس وو حضرت مسلمو چې کله دی قادیان ته لګلی و نو ورته دا نصیحت هم فرمایلی وو چې د لجنه چې کوم جماعتونه دي دا به راغونډی دې چې دلته لاړو نو مخکې دی د قادیان جنرال سیکرټري جوړ شوي بیا په کال 1955 کې صدر لجنه مقامي او بیا د هندوستان صدر لجنه منتخب شوی په کال 1959 کې د مقامي لجنه د صدارت لپاره د بل چا انتخاب شوی وو او هغوی د هندوستان د لجنه صدر په تور باندې بیا کار کوله د خدای پاک په فضل په کال 1999 کې د پورې په دغه خدمت دوی وو او د نه پس ته اعزازي ممبر وو او د خپل د خدمت چې کومه موده وه او دوی د هندوستان د مجلسونو دورې هم کړې وې نو د دوی د خدماتو چې کومه موده د هغه 40 کاله جوړیږي د لجنه کار منظم کولو لپاره په سر کې ډېر زیات مشکلات هم پیښ شوي وو خط به لیکلو خو د دې جواب به نه راتلو بیا صاحبزاده مرزا وسیم احمد په نامه یو اډرس ورکړی شو پته ورکړی شوه او دغه شان ورو هغوی جماعتونه متحد کول شروع کړه په هندوستان کې ډېرې مقامي ژبې دي او یو وخت دا هم راغلی و چې بیا په مقامي ژبو کې به خطونه راتله نو معلمونو به د هغې ترجمې کېدې او بیا ورو حضرت مرزا وسیم احمد سره یو ځای بیا دوی د بیروني جماعتونو دورې هم شروع کړي او دغه شان دوی هغه جماعتونه چې د تقسیم نه پس ورته د مدد ډېر زیات ضرورت و نو هغه هم دوی منظم کړ بیا دغه شان د دې لور امت العلیم صاحب لیکي چې د په خلافت رابعه کې هندوستان نه به چې کوم خطونه راتله دوایه نو د هغې د خلاصې جوړولو لپاره یو ټیم دوی جوړ کړی و حضور ته به خلاصې لیکلی کېدی او په دې حضرت خلیفة المسیح رابعه ډېر د خوشنودۍ اظهار فرمایلی و د قرآن دوی ډېر زیات خدمت کړو د قادیان څخه 2500 نه زیات ماشومانو ته دوی قرآن ښودلی و د سکول جنکۍ به قرآن ویلو له به راتلې سهار دوی له او بیا به غرمه هم راتلې او په ډلو کې به راتلې او هندوستان کې چې کوم ماشومانو اف ای یا اف اس سی به کړی و جنکو نو د سبق نه پس ته به چې کومه وقفه وه د 3 میاشتو دوی به قادیان ته راغله دلته به ایسارېدی د دې لور وایي چې زموږ مور به دوی ته سهار غرمه ماښام د قرآن ترجمه ښودله لجنه یې ډېر منظم کړی و ډېر په محنت دوی کار ورته ښودلی و د خلافت سره تعلق په واقعیتي رنګ کې به دوی تلقین کولو او په دې به بیا د ماشومانو د خلافت سره او د ښځو د خلافت سره تعلق به زیاتېدو چې کله به دوی واقعیت بیانول د دوی یو غیر معمولي وصف د دوی مېلمستیا وه د دوی لور وایي چې زموږ د پلار دوی همیشه مرسته کړې ده ډېر غریبانه حالت و سهار به صرف د مې او دال به و او زموږ وایي پلار د پیغ مستو لپاره یوه میخه ساتلې وه او څوک میلمه به چې راغو نو څه به چې خوراک لپاره وو نو هغه به بغیر د تکلف نه ورته وړاندې کړه او میلمه به چې راتلو نو د موسم په اعتبار به ورته شربت چای به مې ورکولې او وروسته چې بیا اسودګي شوی نو په دغه لحاظ به ورته روټۍ ورکوله او خلکو به خپل کور ګڼلو او دوی له به همیشه راتله ډېره ښه ښځه وه هر وخت په ګرانو حالاتو کې خاوند سره به ودرېدلې وه د هېڅ قسمه مطالبه به یې نه کوله کومه ګزاره به چې میلاوېده د خاوند له طرفه د میاں وسیم احمد له طرفه نو په خوشحالۍ کې به ما کې ګزاره کوله کمې پیسې به هم چې ورته میلاوېدې او خدای پاک به پکې غیر معمولي برکت هم واچول صفایي پسنده وه سلیقه شعاره وه د دې لور وایي چې د مرزا وسیم احمد صاحب چې کله وفات شوی نو دوی خوب لیدلی و چې لکه هغوی په آخري سفر روان دي
او دوی هم تیاری کوي لګیا دي. حضرت خلیفة المسیح ثالث ورته په خوب کې راغلی و او ورته فرمایلي چې لاستا ویزه نه ده لګېدلې. د خدای پاک په فضل د دغه خوب نه پس د هغوی اوږد عمر تیر کو. په کال 2000 کې چې کله مرزا وسیم احمد صاحب مړ شوي وو نو بیا خدای پاک هغې له شفا ورکړه. نو د شفا نه پس د هغوی د حیدرآباد د جوماتونو د دورې پروګرام جوړ کړی و او خپل اهلیه هم هغوی د ځان سره بوتلی وه. نو هملته امت القدوس صاحب یو خوب لیدلی و، منظر خوب و، لکه داسې خوب و چې د مرزا وسیم احمد صاحب د آخري وخت دی. خو بهرحال هغه وخت هغوی ټیک ټاک وو. پای نه پس هغوی اصرار کولو چې واپس قادیان ته لاړ شو او قادیان ته چې څنګه هغوی راغله نو دوی بیا بیمار شو. په دغه بیمارۍ کې بیا هغوی وفات هم شو. آخري عمر کې د دوی نظر ختم شوی و او آلې سره چې کوم د سماعت مشین وي هغې سره هم به څه نه شو دوی اورېدی. خو ډېر په خوشحالۍ دوی ژوند تېر کړی دی چې ناشکري دوی نه کوله. او چې کله هم ترې حال تپوس وکړو شو نو دوی به همیشه الحمدلله وي. د مراکز په تحریک هم د مراکز لپاره به چې کم تحریک ونو چې کم کالې و دوی سره هغوی فوراً ورکړی و. لکه زر خو فرمایي چې لکه څنګه چې ما مخکې مو وویل کله به هم چې څه تحریک کېدو د وخت د خلیفه له طرفه نو وړومبی چنده به په قادیان کې د مرزا وسیم احمد صاحب له طرفه او د هغوی د اهلیې له طرفه به وه. د دې لور وایي چې موږ به د قرآن لوستو کې که څه غلطي وکړه د قرآن ویلو کې او که زموږ مور به چېرته بلې کمرې کې وه نو هملته نه به هغوی زموږ تصحیح وکړه. داسې به لګېدل لکه چې هغوی ته قرآن یاد دی خو حافظه نه وو هغوی. خو د قرآن په کثرت تلاوت په وجه دوی ته اکثر قرآن یاد شوی و. چې کله به مرزا وسیم احمد صاحب په اعتکاف کې ناست و نو هغې ته به یې روټۍ لېږله او ورسره چې کوم غریبانان معتکفین به وو نو هغوی ته به هم روټۍ لېږله. همدغه شان په بورډینګ کې چې کوم موجود هلکان وو نو هغوی دپاره به هم روټۍ لېږله او د خلکو به ورته دومره خیال و چې که څوک بیمار به وو که تبه به ورته یا څه به وو یا چېرته څه غم ښادي به وه او تګ به و نو ضرور به دوی که دوی بیمار وو که تبه مو ورته خو که چېرته غمي ښادي ده او تګ به و نو دوی به ضرور تله. په قادیان کې د مختلفو طبقو خلک وو. د دوی لوڼو ته به ګنډل ښودل او ناوه به یې جوړه کړه. یو کلتور دوی پیدا کړی و ټولو سره د یو ځای اوسېدو. په ربوي کې په کال 2015 کې لجنه سره مسرور جوړ کړی و، ډېر ښه عمارت و. نو هلته هم په ځای د دې چې د خپل طرفه چنده دوی ورکړی وي د خپل د خاوند له طرفه دوی 1,00,000 روپۍ ورکړی وی. بیا وایي چې د تقسیم نه پس په رتن باغ لاهور کې او د ربوي چې کوم کچه کورونه وو هلته به حضرت اما جان ته قرآن اورولو. همدغه شان وایي چې اما جان ته به اما جان به چانه به ملفوظات اورېدو نو د هغې د اورولو موقع به دوی ته میلاوې ده. د دوی کشر لور امت الرؤف وایي چې په بیت الریاضت کې شاهجي او چې کوم د سرک والا چې کومه کمره ده نو هغې کې تردین صاحب او حضرت اما جان چې کومه لویه کمره وه هغې کې به حافظ صاحب مقیم وو. دا 3 کسان وو. بیا وروسته بھائی عبدالرحیم صاحب هم دلته اوسېدو. نو څه هم چې په کور کې پخېده هغه ټول دوی ته ولېږلی شو روټۍ. او د بیت الدعا په وخت دوی چې کومې د ښځو وخت د بیت الدعا کې چې کوم د ښځو وخت به و دلته د راتګ نو بیا ښځې به راغې کور ته. د کور ور به هر وخت د کولا و هېڅ پابندي نه وه، څه ګنټي نه وه، په ارام به ښځې راتلې. بیا دې وایي چې کله مرزا وسیم احمد صاحب وفات شو او انعام غوري صاحب ناظر الله شو نو زموږ مور د کامل اطاعت اظهار کړی و او د هر کار لپاره د چې کوم طریقه د دغې مطابق به دوی مخکې درخواست ورکولو.
او خپل د وصیت چنده او د سجاده د خپل په ژوند کې ورکړی وو. همدغه شان د طریق جدید په اول دفتر اول کې دوی شامل وو او بیا خپل لوڼو ته د دوی دا نصیحت و چې مونځ په اول وخت کې کوئ ځکه چې لومبي حساب به د مونځ باره کې اخیستل کېږي او که دا حساب ستاسو صفایي نو هر څه بیا صفایي. بیا ډېرې جنکۍ هغوی پاللې وې نه صرف دا چې ډېر په ښه رنګ کې د هغې پرورش کړی و د هغې تربیت یې کړی و ناظره قرآن یې ورته ښودلی بیا ترجمه هم ورته ښودلې وه بیا ودې کړی هم وې. بهر رانچي نه یو تن خپل لور سره همودي شوی و ډېر بوډا و نو خپلې لور هغه زموږ مور له راوسته ورته وویل چې زه نه یم خبر چې تر څو به ژوندی یم څومره موده به زه ژوندی یم خو ما نه پسته به د دغه جنۍ چې کوم وروڼه وي دا به دا ووژني نو ځکه دا ځان سره تاسو ساتئ. هغه د هغې جنۍ عمر تقریبا 15 کاله و نو زما مور په هغه عمر کې هغې ته قرآن وښودلو بیا ترجمه یې ورته وښودله حالانکې هغې له ژبه هم نه راتله او انپړه وه بیا وروسته هغه ودم که. د درویشۍ د زمانې دوران معاشي حالت خراب و نو چېرته به هم چې د یو درویش د لور چې کله به هم د یو د درویش د لور واده و نو ټول کالی به یې ورله ورکړو دا به ورته وی چې کله ستا څو پر چې ستا زړه کېږي دا استعمالوه بیا به یې واپس کړې. بیا که بل چېرته درویش واده و نو هغې له به ورکړی شو. دغه شان ډېرو ماشومانو د هغوی د کالو نه استفاده کړې وه ځکه چې د درویشۍ په چې کوم آغاز زمانه وه نو د درویشانو حالات ډېر ښه نه وو خو چې کله بیا وروستو ماشومان بهر لاړه او پیسې راتلل شروع شي او ګټلې شروع کړې نو بیا چې پیسې بچت به مو شو نو هغه وخت خپل کورونه غیر محفوظه ګڼلو په وجه به هغوی خپل امانتونه هم دوی سره ایښوده. وایي زموږ مور په المارۍ کې هغه ټول امانتونه به ایښي وو د چا به کالي وو د چا به پیسې وو بې شمېره امانتونه به وو نو وایي ما دا لیده چې دوی له به چې څوک هم راغلو خپل امانت واپس اخیستوله نو ما ته به یې ویل چې د فلاني ځای نه راوباسه د المارۍ نه او بیا به چې چا به هغه امانت و نو هغې ته به یې وی واپس کولو په وخت چې زما مخې ته دا کلاو کو وګوره چې پوره دي هر څه ټول ستا څیزونه او چې بیا به هغې وی چې هغه پوره دي نو بیا به دوی مطمئنه شو. ټول درویشان د ښو خاندانونو وو غربت خو وو خو بهرحال غربت وو په هغه زمانه کې. د هغوی کوشش به دا و چې د هغوی ماشومان چې کله ابتدایي تعلیم ترلاسه کړي که بیا مخکې تعلیم ترلاسه کوي لګیا دي نو ټیک ده ګینې بیا به هغې دفتر ته راوخته د لجنا کار دپاره چې فارغ ونه کښېنئ تر څو چې واده هم نه کېږي د لجنا کار کوئ. بیا په کور کې دفتر خو سوونه باقاعده نو په کور کې یو وړوکی شان دفتر جوړ کړی و او باقي کې به د سکول کار هم کېدو. ډېر به رش و خو په خوشحالۍ به ټول کارونه ترسره کول او بیا چې کومې ماشومان به کار له راتلې نو د هغې ضیافت به هم کولو د روټۍ وخت به نو روټۍ ګینې نو چای وغیره به ورباندې څکولې همدغه شان ماشومانو ته به یې ښوده چې د روټۍ لپاره به میز څنګه سموئ همدغه شان ځینې وایي چې زده کوي ځکه چې نن که ستاسو رشتې په ښه کورونو کې وشوې نو هسې نه چې څوک دا ووایي چې تاسو جاهلان یې دومره فکر به دوی ته د جینکو او ډېرې جنکۍ چې بیا په ښو کورونو کې ودې شوې نو هېڅ بیا دوی ته ګرانه نه وه پېښه شوې د دې تربیت په وجه او ډېرو ښځو جینکو د دغه خبرې ذکر کړی دی چې موږ داسې دینه تربیت ترلاسه کړی دی او په دغه وجه بیا په سرګنو کې وخت تېرولو کې چېرته ګرانه نه ده پېښه شوې. همدغه شان د ډېرو ماشومانو د ډېرو جنکو جهیز دوی په خپل لاس تیار کړی و
د اختر په ورځ به چې د درویشانو چې کومې کونډې وې د هغوی کور ته به عیدي ورکولو لپاره به پخپله دی تله. میرزا وسیم احمد صاحب به هم ورسره وو، که هغوی به نه وو نو دوی به بیا پخپله یوازې لاړه. چا د دې مخې ته دا ذکر وکړو چې فلاني تن په ربوه کې ډېر ښه لوی عالیشان کور جوړ کړو، نو دوی وی چې زما مور په هغې وی چې ما خدای ته یوه خبره کړې ده چې ما ته دا برکتونه والا کور ملاو شوی دی، یعنې دلته د قادیان کې د اوسېدو توفیق راته ملاو شوی دی، او زه دلته د زخرة المسیح ثاني د انګور په طور راغلم، نو ما لپاره همدا کافي دی، خو په جنت کې به ماله ضرور یو عالیشان کور راکړی. دا د مؤمنانه شان حضور فرمایي او د دنیا د څیزونو نه بې نیازي. د حضرت میر محمد اسماعیل صاحب باره کې دې لیکلی دی چې چونکې زه د وړوکوالي راځې لږه نفاست پسنده وم، نو ځکه میر صاحب به د خپلې د کمرې صفایي به بل چاله اجازه نه ورکولو، صرف هم زه تلمه، ځکه چې ما به د هغوی څیزونه چې چېرته به پراته وو نوټس او کتابونه چېرته به چې پراته وو نو ما به صفا کو واپس به ملته کېښوده، نو ځکه هغوی دا ویلي وو چې دا مت القدس نه بغیر به زما کمرې ته څوک نه راځي. بیا چې کومې ماشومې به چې د 10م امتحان ورکړو نو هغې نه به یې تپوس کولو، ځکه چې ځینې ماشومان یې چې عبدالرحمن جټ صاحب نه به هغوی قرآن زده کولو، نو دوی به ترې بیا تپوس کولو چې د قرآن ترجمه یې لوستل شروع کړه، او چې کومو ماشومانو به 10م پاس کو نو دوی به بیا وایي زموږ مور له به هغې راغله او ترجمه به یې زده کوله. نو په یو وخت کې به 3 کلاسونه روان وو، او د 3 کالو دننه به دوی ته به ټوله ترجمه د قرآن وښودله، ورسره ګرامر به یې ورته ښودلو. وایي ډېرو خلکو ښځو ماشومانو دا لیکلي دي چې موږ ته به فقه هم ښودله. قرآن مکملول دا به ضرور وي چې یو شوق به ورته وو چې یو ماشوم هم چې ماله راشي نو د قرآن ختمولو نه بغیر به نه ځي. د تهجد د مونځ اهتمام به ډېر کولو، په آخري بیمارۍ کې هم چې کله دې زیات بیمار شو نو بیا به هم خیال دا و چې د تهجد لپاره به ما راپاڅوي، تر څو چې د روژې طاقت و نو روژه به یې نیوله. د تراویح لپاره به باقاعده جومات ته تله په قادیان کې، نو خو باقي ورځو کې به خو کور کې به دوی مونځونه کول، خو د روژې په میاشت کې به په خاص طور مونځونو لپاره دوی جومات ته تله. خلافت سره یې بې انتها مینه وه. د وخت خلیفه ته به خط لیکلو د دوی لور وایي، او چې جواب کې به که چېرته د خوشنودۍ اظهار شوی وي نو ډېر په شوق به دوی موږ ته وایي چې ګورئ دا د خوشنودۍ اظهار شوی دی. په کال 1991 کې چې کله د زخرة المسیح رابعه دوره وه نو په خپل لاس دوی ټوله کمره سمه کړې وه، ټول کور یې ټیک کړی و، او دغه شیان وي چې کله په کال 2015 کې حضور فرمایي چې ما دوره کړې وه نو هغه وخت هم دوی زموږ کمره په خپله سمه کړې وه او پلنګونه سم کړي وو، بسترې پرې غوړولې وې، او په یو اخلاص او په وفا دا ټول کارونه به دوی کول. او د همدغه شان په اصرار باوجود زما د وینا دی به بیله روټۍ موږ لپاره پخوله، او دا به وایي چې یو ډش خو به زموږ طرفه به هره روز راځي او دوی به راستول او واقعي او ډېر په اهتمام به یې پخولو. د وایي چې زموږ د پلار د وفات نه پس وایي زموږ مور مونځ کولو او ژړلې او همهغه الفاظ وې چې کوم حضرت اما جان حضرت مسیح موعود علیه السلام په وفات ویلي وو چې اے خدایا یہ تو ہمیں چھوڑے جا رہے ہیں، تو نہ ہمیں چھوڑنا. چې یا خدای دی خو مونږ پرېږدي لګیا دي، ته مونږ پرې نه ږدې. او چې زما دا مشاهده ده او زما یقین دی چې دعا قبوله شوې، ځکه چې هغې نه پس ته مونږ ته ویزې میلاوې شوې، ځکه چې د جنکو ودونه شوي ټول پاکستان ته راغلي وو، نو ملټیپل ویزې میلاوې شوې او د دوی تګ راتګ هم بیا وو، نو ځکه دوی ته د تنهایي احساس نه کېدو چې لوڼه به ورله تلې راتلې. د دوی زوی وایي چې زیاتره میلمانه به په دارالمسیح کې ایسارېده، او زموږ مور به د 11-12 کالو ماشومانو ټریننګ به پخپله کولو چې څنګه به کمرو ته ګرمې اوبه وړئ
او د مېلمه د ضرورت خیال به دوی ساتل. همدغه شان چې سرکاري عہدیدارانو سره تعلقات و د میاں وزیر محمد صاحب نو د هغوی بیګمات ته هم دوی به پېژندنه کوله د جومات او دا تعلق د هغې نه پس ته هم وروسته هم دوی قایم ساتلی. ستنام سنګ باجوه یو سیاستدان و د هغه ځای لوی. هغې د پاکستان نه چې کله تقسیم شو نو هندوستان ته کډه وړې وه. پرتاپ سنګ باجوه چې کوم دی نن سبا د دې والد و دی MP دی هلته د هندوستان. نو د دې اهلیه هم دا و چې زموږ کور ته د هغوی د اهلیه هم وایي زموږ کور ته ډېر تګ راتګ و او هغوی به خپل امانتونه مونږ پرېښوده زموږ مور سره. نو یو ځل هغوی امانت ایښی و نو هغوی تپوس بیا وکړو چې تاسو کلاو وکته چې دا څه دي. نو په دې صاحبزادې عبدالقدوس صاحب یې ورته وویل چې دا ستاسو امانت دی، زه دا څنګه کولاولی شم، تاسو په خپله وګورئ چې ټیک دی که نه. نو او د غریبانو به دوی ډېر خیال ساتلو. یو ځل وایي چې د وړیسۍ یو کلي ته دوی په دوره تللي وو نو هلته څه نه وو خلکو له ورکولو لپاره. نو موږ د ماشومانو چې کوم اضافي کپړې وې ټول ماشومان هم تللي وو نو چې کوم اضافي کپړې وې هغه خلکو له ورکړې چې خپل تن پې هغوی پټ کړي ځکه چې ډېر مفلسان وو، هغې غریبانان وو، په بد حال وو. بیا دې وي چې زموږ مور چې کم قرآن ماشومانو ته به ناظره ترجمه ښودله هغه قرآن د حضرت میر محمد اسحاق په ترجمه وه او د قرآن هغه نسخه حضرت احمد جان د تحفې په طور دوی له ورکړې وه. ابراهیم منیب صاحب د دوی زوم دي. هغوی وایي چې د میاں وسیم محمد صاحب د وفات نه پس تر 10 کالو پورې دوی په قادیان کې وو. سخت چې بیمار شو نو بیا د دوی لوڼو دوی ربوی ته راوسته او ویزه به د دوی د ویزې توصیه به د دوی کېدو او د خدای پاک په فضل همیشه به دا انتظام و. دوی به وایي چې زه به د قادیان نه اوږدې مودې پورې به بهر نه پاتې کېږم تر څو چې د وخت د خلیفه اجازت نه وي. نو تر هغه وخته به زه د یو څو میاشتو نه زیات به نه ایسارېږم دلته. بهرحال چې ما د هغې خط ولیکلو نو ما هغې ته وویل حضور فرمایي چې تر څومره چې تاسو غواړئ دلته ایسار شئ نو پاسپورټ د پاسپورټ بیا به د دوی د ویزې به ایکسټنشن کېدو او بیا به هغوی څه موده هلته تېره کړې ده. حضرت مسلم موعود چې دوی قادیان ته تلل نو ورته یې فرمایلي وو چې د قادیان بازارونو ته به نه ځئ، دا د هندوانو بازارونه دي ځکه چې هلته خلکو حضرت مسیح موعود علیه السلام ته کنځلې کړې دي. نو هغوی د حضرت مسیح موعود د دغې خبرې دومره خیال ساتلی و چې بیا وروسته چې کله حالات بدل هم شو خلکو ډېر په د شرافت سلوک هم کولو او جلسې به تر راغلي ډېر خلک به تله احمدیان هم د خاندان خلک به تله خو دوی تر 70 کالو پورې دوی هلته وو په قادیان کې خو بازار ته چېرته نه دي تللي، امرتسر ته به تلو او شاپنګ به کولو. ابراهیم منیب صاحب وایي چې یو ځل قادیان کې چې کوم مقامي خلک وو هغوی د جومات سخت مخالفت وکړو نو هغوی حضور فرمایي دا واقع مکمل نه ده لیکلی شوې. د دین وسیل لیکي چې د قادیان چې کوم واړه ماشومان وو هغې به دوی ته نیا ویلې او هر چا سره دوی لکه د نیا د مینې او د شفقت سلوک کړی دی. د دوی نسخه لیکي چې یو ځل د طبیعت د کمزورۍ په وجه دوی آرام کولو د ماښام په وخت د لرې د جومات یو څو ښځې هغې ملاقات له راغلې او هېڅوک مشر هم په کور کې نه و نو ما ورته وویل چې زموږ نیا آرام کوي لګیا ده نو هغې د دعا لپاره یو خط راکړو ولاړه او چې کله زموږ نیا پاسته ما ورته وویل چې ښځې راغلې وې نو هغوی فوراً خط راوغوښتو ولوستو بیا دعا وکړه او بیا
ټلیفون وکړو چاته او چاته ووایي چې اسم چې دوی ویلي اخت کوي هغه دې وکړي یا کار دې وکړی شي او بیا ډېر په مینه زه پوه کوم چې خلک ډېر د لرې نه په مینه ستا نیکله راځي نو دوی داسې نه دي په کار چې واپس کړی شي نو ځکه مېلمانه په عزت کېناوه او ما خبره وه نو د نیا د کوم د پویولو انداز هغه هم ډېر ښایسته و د تر اوسه زما په ذهن نقش دی نو د دوی نوسې سید حاشر وایي چې ما دوی ته ووایي چې زه مربي جوړېږم لګیا ما ته څه نصیحت وکړي د کینیډا په جامعه کې نو هغوی وایي چې نصیحت خو د خلیفه وخت له طرفه تاسو اورئ کوم د بل څه نصیحت حاجت نشته د هغوی خبرې په غور اوره په ورباندې عمل کوه او بیا ما ته دا وایي چې رب کل شان خادمک رب فحفظني وانصرني وارحمني دا دعا کوه او په فون باندې به همدا نصیحت کولو چې خپل وقف په پوره طور خپل وقف په طریقه پوره کا او د خلافت سلطان نصیر شاه ډېر غیر مسلم هم جنازې کې شامل شوي ډېر پکې د دغه ذکر کولو چې پکې سابق ممبر اسمبلی فتح جان سنگ هم دي هغوی دا وایي چې زموږ خو وړوکتوب د دوی په لاسونو کې د دوی په کورونو کې تېر شوی دی دوی د دې مړې اخیستو لپاره واګه بارډر ته هم تللي وو دوی وایي چې ما په دویم ځل خپله مور ښخه کړه او دوی وایي چې موږ واړه وو نو کور ته به د دوی تلو دوی به موږ باندې ډېر خوراک کولو د دوی یوه نوسۍ ده ماله هغوی وایي چې خلافت سره د مینې او اطاعت یو مثال و دوی موږ لپاره او چې کله راسه دوی وفات شوي دي په سوونو فونونه ماله راغلي دي د دې د تعزیت او هر یو د دوی ډېر تعریف کوي لګي بیا سمودې لپاره دلته تلو قادیان ته وایي ما هلته وکتل چې د قادیان خلک دوی سره څومره مینه کوي او هغوی څومره مینه کوي د قادیان خلکو سره دغه شان چې کله په 2008 کې ماته دې لیکلي دي چې ستاسو تګ و قادیان ته خو چې تاسو را نغلی شوئ د حالاتو په وجه دوره ملتوي شوه او د دهلي نه واپس لاړئ نو دوی ډېر خفه وو چې خدا خبر اوس به ملاقات کېدی شي که نه عابد خان دلته اوسېږي د دې د نوسۍ خاوند دی دوی وایي چې په مثالي نمونو دې موږ ته ښودلي دي چې انسان ته څنګه خپل وقف پوره کول پکار دی ډېر نرم مزاج و د دوی خو صرف یو ځل ما دوی لیدلي وو په سخته خبره کوله دي د قادیان د یوې مقامي جنۍ واده و نو هغه ورځ صاحبزادي صاحبه بیماره شوي وو سر درد ورباندې دی نو د دې بیماري چې د دې نوسۍ وکته نو ورته ووایي چې معذرت وکړئ مزه یې وادله نن آرام وکړئ نو دوی ورته ووایي چې مالا زه به په واده کې ضرور شرکت کوم ته نه خبر چې زما د قادیان خلکو سره څنګه تعلق دی همدغه شان عقیله عفت صاحبه چې اهلیه ده د ډاکټر بشیر احمد ناصر درویش قادیان هغوی وایي چې همیشه د نصراتو د لجنه زیر اهتمام درویشانو د ازواجو د لوڼو د ښځو د لوڼو به رهنمایي کوله او ډېر په عمدګۍ انتظامي معاملات ترسره کولو دوی مهارت لرلو او دوی سره چې چا هم کار کولو نو د کار په وخت به انسان د دې مینه محبت او حمایت او عزت او احترام به محسوسولی شو د هغوی به دا خواهش چې ټول کار او ذمهواری دی بل نسل ته ورسوي یو خود اعتماده او منظمه شخصیت و د دوی څه هم چې دوی کولی هغه کار کې به یو صفایي به وه
مونږ ته قرآن د ترجمې سره ښودلی و بلکې فقه هم راته ښودلی وه. دې نه چې کومو جنکو تربیت ترلاسه کړی دی نو هغه د جومات لرې لرې علاقو ته تللی دي او د جومات خدمت کوي لګیا دي. همدغه شان بشرا مبارکه صاحبه د حیدرآباد دکن هغې وایي چې زمونږ دې سره جوړ خانداني تعلق و. د جلسې په موقع د مېلمستیا لپاره تر نیمې شپې پورې به دوی پخپله ولاړو او د مېلمنو د خوراک څښاک او د آرام خیال به یې ساتلو. او دا به وي چې دا زمونږ نه بلکې د حضرت مسیح موعود علیه السلام مېلمانه دي، د دې خیال ساتل پکار دی. د هر وړوکي نه وړوکي څیز به دوی اجازه اخیسته. همدغه شان ساجده تنویر صاحبه د خالد الدین صاحب اهلیه ده، هغې وایي چې د هندوستان د لجنه لپاره د دې حیثیت له یو مور و لکه څنګه چې یوه مور خپل د پیو ماشوم تر ټول د ژوند آداب ګوته ونیسي او ښیي. همدغه شان حضرت اپاجان د هر اړخ نه هر لمحه زموږ د تعلیم او تربیت خیال ساتلی دی او د دې لپاره به موږ او زموږ نسلونه همیشه د دې ممنونه وي. نو بېشمېره خطونه حضور فرمایي د قادیان د ښځو راغلي دي او د هغو ټولو ښځو له طرفه هم راغلي دي چې په څه نه څه طریقې دوی سره څه تعلق جوړ شوی و. همدغه شان د قادیان چې کوم پخواني اوسېدونکي دي د هغوی اولاد هم لیکلي دي چې موږ د یو مور په شان پاللي وو. خلافت سره تعلق چې کوم و ماشومانو د هغوی ذکر کړی دی لکه څنګه چې ما بیان کو. نورو ښځو هم د دې ذکر کړی دی په عاجزۍ او په کامل وفا څنګه چې د حضرت المسیح سره اظهار کړی وو د وفا، نو هغه تعلق جاری و ما سره هم هغه تعلق د دوی قایم وو. دا یو مثال دی. حضور فرمایي دلته چې ما سره ملاو شوي نو ډېر په ادب او په احترام او کال 2015 کې چې قادیان ته تلم نو په یو فکر دوی زموږ د مېلمستیا کوشش کړی وو او بیا په هر ملاقات کې به چې کوم خوشحالي به هغه د دوی په مخ باندې عیانه وه. او په کال 2015 کې د طبیعت د خرابۍ نه باوجود دوی د قادیان د واپسۍ په سفر کې تر دلی پورې راغلي وو. خدای پاک دې د دې درجات اوچت کړي او د دې اولاد ته د دې د نیکۍ جاري ساتلو توفیق ورکړي. د قادیان خلک چې دوی څومره په مینه ساتلي وو نو خدای پاک دې هغې له توفیق ورکړي چې هغې دې یو بل سره هم په دغه محبت دې هلته وي. اوس خو د خاندان د حضرت مسیح اسلام د سره نیک په نیغه د وینې رشته لرونکي خو هلته څوک موجود نه دي، خو خدای پاک دې وکړي چې هلته داسې حالات شي چې څوک دلته بیا لاړ شي. خدای پاک دې د دې درجات اوچت کړي. حضور فرمایي چې یو حاضره جنازه ده او بیا حضور تپوس فرمایي چې جنازه راغله. دا د محمد ارشد احمدي صاحب جنازه ده چې د انګلستان اوسېدونکي وو. دوی 13 ورځو کې دلته د 71 کالو په عمر کې وفات شوي دي. انا لله و انا الیه راجعون. د یوسف احمدي صاحب دوی زوی وو په نیروبي کې، هغې د حضرت مسیح موعود علیه السلام بیعت کړی وو. د هغې زوی وو یا نوسي وو، په بهرحال یوسف احمدي صاحب بیعت کړی وو د حضرت مسیح موعود علیه السلام او د هغې د نسل نه دي. دوی د 15 کالو په عمر کې دوی نیروبي نه انګلستان ته راغلي وو او د دې واده د احمدالبصیر صاحبې سره شوی چې د حضرت خلیفه صلاح الدین صاحب لور او د حضرت ډاکټر خلیفه رشید الدین صاحب رضی الله تعالی عنه چې د حضرت مسیح موعود علیه السلام صحابي و د هغوی نوسی وه. د خدای پاک په فضل موسی وو مرحوم. د علي نه علاوه 2 زامن او یو لور شامل دي د دې په غم ځپلو کې. جومات سره ډېر ښه پوخ تعلق و. چېرته هم چې دوی وو نو په مختلفو حیثیتونو کې دوی د جومات خدمت ترسره کړی دی. په خدام الاحمدیه کې هم د محتمم په طور دوی کار کولو. د 20 کالو نه زیاته مودې پورې د جومات احمدیه انګلستان کې د قومي سیکرټري شاد په طور دوی د خدمت توفیق ترلاسه کړی دی. علم دوست انسان و چې کله سلمان رشدي د رسول کریم په شان کې ګستاخانه کتاب لیکلی و نو د حضرت خلیفه المسیح رابع رحم الله په وینا د هغوی د هدایاتو په رڼا کې د دې تردید لپاره هغوی د یو کتاب لیکلو توفیق ترلاسه کړی و. د سره د جمعې د لمونځ پابندي کوونکي او خپل په کور کې په اسلام آباد خپل کور هم دوی د
خپل رهایش هم د اسلام آباد سره جوخت په دغه غرض جوړ کړی و چې دلته به راځي او مونځونه به کوي کله چې موږ دلته منتقل شوي وو حضرت د مسیح موعود علیه السلام او رسول الله سره دوی د عشق تعلق و د قرآن باقاعدګۍ سره به دوی تلاوت کولو تبلیغ هم ورته ډېر شوق او دغه شان په چندو کې هم باقاعده وو خلکو سره په مینه محبت به ملاوېده خوشګفتاره وو او خلافت سره د جبر عقیدت تعلق لرونکي مخلص انسان وو حضرت خلیفة المسیح رابع رحمه الله تعالی یو ځل دې باره کې فرمایلي وو چې زه ارشد احمدي صاحب ما ارشد احمدي صاحب همیشه ډېر فرمانبردار لیدلی دي او د دې مثال به ډېر کم وي ما چې دې ته څه ویلي دي دې فوراً منلی دي او په دغه اړخ د دې په دغه وجه د دې د ټول خاندان زما په زړه کې ډېر قدر دی او په حقیقت کې د خلافت سره دا فرمانبرداري او اطاعت په مخکې قایمه ده ما هم حضور فرمایي دي عاجز او د خلافت وفادار لیدلی دي د جماعت د وقار او عزت له دوی همیشه ترجیح ورکړی او خدای پاک د دې سره د رحم او د مغفرت سلوک وفرمایي او د دې اولاد ته د هم د دې اولاد کې د هم د دې نیکۍ جاري وساتي د دې یو زوی واقفي زندګي هم دی حضور فرمایي چې یوه غایبه جنازه هم ده چې د احمد جمال صاحب چې افریقن امریکن وو په امریکې کې اوسېده 13 ورځو کې دوی وفات شوي دي د 92 کالو عمر کې ان لله و انا الیه راجعون دی په کال 1913 کې پیدا شوي وو په کال 1951 کې دوی د حضرت مسلم موعود رضی الله تعالی عنہ په لاس بیعت کړی وو په کال 1950 د شپږم په لسیزو کې دوی ته د مسجد صادق شکاګو لپاره د مال د قربانۍ توفیق ملو شو ډېر عاجز او منکسر مزاج شخصیت لرلو جمعه سره او خلافت سره د عشق او د وفا تعلق ام ټي اي کتو لپاره مخکې په خپل کور کې دوی ډیش انټرنا او بیا وروسته آنلاین تنظیم کړی وو خطبې چې حضور فرمایي زما کمیډیا به باقاعده اورېدې ډېر په اهتمام او څوک هم چې ورسره ملاوېدو نو د خطبې په حواله به ورسره خبرې کولې نو سره به اورېدنه بلکې نوټس به یې اخیسته او خبرې به یې پرې کولې دوی د جومات نه د 90 میله په فاصله اوسېدو خو بیا هم د خپل عمر د کمزوریانو د صحت د کمزوریانو باوجود باقاعدګۍ سره به د جمعې لمونځ له راتله چندې به یې باقاعدګۍ سره ورکولې هېڅ چېرې به هم یادګیرونه نه به کول پکار و دي ته او په نورو مالي تحریکاتو کې هم ډېر برخه دې اخیسته یا د دې یوه لور شته خو جومات سره تعلق د هغې نه دی خدای پاک د دې سره د مغفرت او د رحم سلوک وفرمایي او د دې دعاګانې د خپل لور لپاره هم د قبول شي چې هغې ته هم د توفیق ملاو شي د احمدیت د قبلولو نو اوس خو یوه حاضره جنازه ده او دا 2 غایبې جنازې دي نو د جمعې نه پسته به دا جنازې کوو الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر